د حضرت داود علیه السلام او د حضرت سلیمان علیه السلام واقعا بیانوي. الله فرمایي چې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام کله چې دوی فیصله کوله فی الحرث په فصل کې، نو داود علیه السلام بادشاه هم او قاضي هم او دله دوه کسان راغله. دا یو هغه ګډ بيزو والا او بل دا پټي مالک. نو د پټي مالک دا دعوه وکړه چې د دې بيزو والا ګډ بيزو والا مالک د دې دا ګډ بيزې د شپې په صحیح کې راغلي دی او زما په دې پټي کې په دې فصل کې سړېدلې دي او زما تاوانې کړې دي. داود علیه السلام د بيزو والا مالک ته تاسو دا خبره صحیح ده او هم اقرار وکړ بالکل دا خبره ټیک ده، زما ګډي بيزي ولغلي دي د پټي هغه فصلي خراب کړی دی، نقصان یې ول کړی دی. داود علیه السلام چې د مالک د پټي والا چې کوم هغه فصل و د هغې اندازې واخیستې، د هغې قیمت دومره رسېدو څومره چې د هغه مالک سره ګډي بيزي. داود علیه السلام فیصله وکړه چې دا ګډ بيزو والا ته وایي چې دا ګډي بيزي دې ورکړي مالک لا د ځمکې والا خاوند له دار سره. چې کله دوی راوتله سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو، ځکه داود علیه السلام یې والد صاحب او زوی سلیمان علیه السلام و تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړي چې داود علیه السلام 19 بچي یو پکې هغه سلیمان علیه السلام چې هغه ولا پیغمبري نبوت ورکړو. سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو چې فیصله څنګه وشوه. ګډي بيزو والا ته وایي چې ګډي بيزي مې ټولې ورکړې د ځمکې هغه خاوند له. سلیمان علیه السلام فرمایل چې دا فیصله ما نه راغلې نو ما به داسې کړي و دواړه لپاره به داود علیه السلام ته چې دې خبرې پته ولګېده دا غیر وغوښتو چې ته فیصله وکړه ستا څنګه فیصله وکړه. سلیمان علیه السلام ته وفرمایل ما به دا فیصله کړې وي چې د ګډو بيزو والے نه مې د ګډې بيزې اخیستې وي او دا به مې د ځمکې هغه مالک له ورکړې وي او هغه ته مې ویلي چې د دې نه هغه پای هم اخله او که وړی مړی ګډه ده وړی مړی هر قسمه فایده دې ته اخله او دا ځمکه چې دا ځمکې دا به مې ورکړې وه د ګډې بيزو والا چې دا ځمکه ته واخله او دا فصل پکې هغه ته کوه او کروندار څه کوه چې دا فصل دې ځي ته راسي چې کم ځي کې او په کم وخت کې چې و او د بيزو هغه کم نقصان کړی و هغه ځي ته راورسي ته خصمانه کوه. نو ته به دا ځمکه او دا فصل د مالک ته حواله کړي او دا مالک به تا د خپلې ګډې بيزې واپس حواله کړي. داود علیه السلام چې دا واورېده چې یقین دا ښکلې فیصله ده، فیصله وکړه چې دا قشنه فیصله صحیح ده. دلته الله فرمایي چې دا پوهه سلیمان علیه السلام الله فرمایي ففهمناها، مونږ دا پوهه سلیمان علیه السلام نه هغه ورکړې وه او داود علیه السلام په خپله بادشاهي کې ګرځېدو او د شپې به د بادشاهۍ هیئت بدل کو. خلکو له به تپوسونه کوله د داود علیه السلام بادشاهي څنګه ده ښه ده که نه ښه ده. خلکو به وایي چې ښه ده. الله د امتحان دپاره فرشته راولېږي انساني شکل کې د تپوس وکړو چې بادشاهي څنګه ده. بادشاهي ښه ده خو که چېرې داود علیه السلام د بیت المال نه تنخوا نه اخېستې خوراک یې نه کوی دا به ډېره ښه وي. نو داود علیه السلام الله ته سوال وکړو ما نه داسې طریقه څه کسب وښیه چې په خپل لاس باندې هغه ګټمه او په هغه بیا استعمالوم خپل ځان لپاره. نو الله تبارک وتعالی ورته دا وسپنه هغه نرمه کړې وه بغیر د اور نه او په دې باندې به یې زغرې جوړولې او بیا به یې خرڅولې او په هغې باندې به خپل هغه وقت تېرولو ګزاره به یې پرې کوله. او دغه شان سلیمان علیه السلام له هم الله تبارک وتعالی پیغمبري هم ورکړې وه، نبوت هم ورکړی و. او چې کله داود علیه السلام به د زبور تلاوت کولو دا غرونه به هم راتله او مارغان هوا دا هر څه به ودرېده د هغه سره به هغه تسبیح ویل. ځکه دا زبور شریف چې وایي کې ذکر ډېر نو تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړي مثال داسې ذکر کړی دی چې داود علیه السلام به مثال په توګه سبحان الله د غر به مواز کړو سبحان الله، مارغانو به مواز کړو سبحان الله. ځکه داود علیه السلام اواز خوږ او ښایسته او مزیدار او الله فرمایي چې دا موږ له دا معجزه ورکړې وه چې غرونه او مارغان دا به د هغه سره تسبیح هغه ویله. نو دې کې د اولني دوو آیاتونو کې واقعه د داود علیه السلام ده. او بیا الله فرمایي وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث او یاد کا واقعا خپل امت ته د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام اذ يحكمان کله چې دوی فیصله کوله فی الحرث ففصل کی اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت چې داخل شوي وو د شپې په ټیم کې نو ساروی هغه ګډې بيزې هغه داخلي شوې د یو قوم په دې فصل کې او د شپې او سریدلې هم وي. نو اذ نفشت کله چې د شپې سریدلې وي فيه په هغې فصل کې
غنم القوم هغه ګډې بيزې د یو قوم. والله فرمای وکنا او مونږه لحکمهم پاغه حکم او فیصله دا غوي باندې شاهدین حاضر پوها خبر لرونکي چې فیصله داود علیه السلام یو شانتي وکړه او سليمان علیه السلام بل شانتي وکړه. نو الله فرمای ففهمناها سليمان مونږه پوها ورکړې و دغه فیصله سليمان علیه السلام له هغه داسې فیصله وکړه دواړو ته پایدمنه او هغه غوره ثابت شو. دواړو پر رضامندۍ سره وشوه. یو ته ګډې هغه حواله شوې بل ته ځمکه او بیا څه وخت پس دواړو ته خپل مال هغه میلاو شو. والله فرمای وکلا آتینا حکما وعلما وکلا او هر یولا داود علیه السلام لهم او سلیمان علیه السلام لهم الله فرمای آتینا مونږه ورکړې و حکما نبوت پیغمبری دوانه پیغمبرانو فلارهم پیغمبر زویهم پیغمبر وعلما والله فرمای علم اغفوها د دین هغه مونږ دې دوانو له ورکړې و. اوس د سوریم داود علیه السلام معجزات الله تبارک وتعالى بیانوي. الله فرمایي وسخرنا مونږه مسخر کړو تابع کړو مع داود الجبال د داود علیه السلام سره غرنا یسبحنا چې تسبیح بای ویلا پاکی بای بیان ولا والطير او مارغان هم مونږه تابع کړو مسخر کړو د داود علیه السلام سره چې کوم سبحان الله با داود علیه السلام وی هغه د سبحان الله با غرونو او مارغانو به هم وی. والله فرمایي وکنا او مونږه فاعلین دا کار مونږه کوون کې ونو دا کار چې مونږ کوون کې ونو یقینا چې الله یې هغه کوون کې وینو بیا هر څه هغه تسبیح وي په خپل زبان حال سره. او الله فرمایي وعلمناه او مونږه خودلی وا دا هم د داود علیه السلام بل معجزه ذکر کړي. صنعتا هغه جوړول لبوس دزغرو لکم ستاسو د پاره. دغه وجه داود علیه السلام خپل شکل بدل کو د شپې هيئت چا باندې پیژندو هغه لباس د بادشاہ هغه به لري کړو او دا سیرانه خلکو نه به تاسو نه کوله چې داود علیه السلام بادشاہي څنګه ده او پرشتي وته چې خدای په بیت المال نه هغه خوراک نه کوله او وطن خینا غسته. دلته الله فرمایي چې داود علیه السلام الله دا معجزه ورکړي وا وس په وطن نرم شوی وا. والله فرمای وعلمناه من خودلی و داود علیه السلام تا صنعتا اغا جوړول لبوس دزغر لكم تاسو د پیدې لپاره لتحسنکم دې لپاره چې تاسو ځان وساتئ بد شي من بحثکم دا جنگ تاسو نه جنگ پټیم کې سړی پکار راځي تورا غشه دار سے بیکار نہ کبھی. اللہ فرمائی فهل انتم آیا تاسو شاکرون شکر کون کی ہے کنا زما د نعمتنا اللہ تبارک و تعالی فرمائی. دیس پوری دا واقعات د داود علیہ السلام او ورپسې بیا ول سليمان الريح الله د سليمان عليه السلام واقعا بیانوي. ولې سليمان الريح مونږه مسخر کړي وا تابع کړي وا د سليمان عليه السلام د فاره هوا عاصفتن چې دا به تیز وا. دا واقعا بیا د داود عليه السلام